د ټولو ناول د میادم د خاورې نه د ټولو کتونکو ته د مینې خلوص سلامونه. یقینا زما خو په خپل اولنی ځل دی، خو زه په اولني ځل باندې میادم ته رالم نو ډېر زیات مې خوښ شو. خو زه جناب عاطف خان صاحب ته درخواست کوم چې تاسو یو ځل د میادم په لوري باندې راشئ. د میادم د ښکلاګانې چې کومې دي دا تاسو وینئ هم. دلته د روډ چې کومې مسلې دي دلته کې شته چې هوټلې شته، یقینا چې هوټلې زړې کوم د ولسواد ته وخت چې کومې هوټلې دي بالکل په ځای پرتې دي، خو د هغې چې کوم صفایي یا په هغې کې چې کوم د عوامو دپاره ټوریزم دپاره کوم کارونه کول دي نو کم از کم په هغې ته ستاسو د راتلو ضرورت دی. دلته ترقیاتي کارونو ضرورت دی. دلته کې کم از کم د زانګوګانو دلته چیر لفټو دا چپ چاپېره ځنګل تاسو وینئ، د علاقه تاسو وینئ. نو موږ تاسو ته درخواست هم کوو، موږ تاسو ته خواست هم کوو چې کم از کم یو ځل تاسو د میادم په لوري باندې راشئ. د میادم د ښکلاګانې چې دي دا کم د ورسیز سره دا کم د انټرنیشنل خلکو سره شیر کوي. ستاسو په راتلو به انشاءالله زموږ میادم نور هم ترقي وکړي، ځکه چې تاسو کوم ځای ته لاړ شئ تاسو هلته کې ترقۍ اعلان نه کوئ. یو ځل دې سره سره د خیبر پښتونخوا د ګورنمنټ نه د صوبایي او قومي د دواړو نه درخواست کوم چې تاسو هم میادم ته په دې نظر باندې وګورئ. دا کوم روډ چې دی نو کم از کم خصوصا د مراد صاحب ته زما درخواست دی چې تاسو په دې علاقه باندې کم از کم تاسو سره غټ روډونه دي، تاسو سره NHA روډونه دي، نو تاسو کم از کم د روډ ذمواري تاسو په خپل لاس باندې والئ. ډېره مننه. وایي سوات ته چې راځې نو د موسم خبرې مه کوه، سوات ته چې راځې نو د موسم خبرې مه کوه، او دا خو یو جنت دی، دلته هر یو موسم